से ډیر ګران او محترم سکندر خان شیرپاو صوبائی صدر دی قومی وطن پارٹی خاموش صاحب محترم بابر صاحب محترم اختر شاہ صاحب غفران خان او ډیرو درنو دوستانو عزیزانو خویندو لونو بچیانو ټول ناول د قومی وطن پارٹی د زړه له کومې مننه کوم چې دا نن ورځې باندې موږ ټول ته دعوت راکړی دی او موقع راکړې ده چې خپلو کې مورنۍ ژبه په هکله بیا خپلې مورنۍ ژبې په هکله خبرې وکړو. عرض دا دی چې اول خو دا دی چې موږ تاسو ټول ته شاید معلومه وي خو بیا به یو ځلې ووایو چې ولې 21 فبرورۍ یعنې مورنۍ ژبه خو هره ورځ خلک وایي که نه د 21 فبرورۍ کې څه خبره ده چې دا اقوام متحده ووایي چې دا ورځ لمانځي. دا عزیزانو داسې وه چې 21 فبرورۍ 1952 بنګالیانو اولې ورځې نه ده چې کله پاکستان جوړ شو هغوی ووایي چې موږ اکثریت یو نو اول خو دا چې زموږ ژبه قومي ژبه کوي خو په 1948 کې محمد علي جناح صاحب ډاکۍ ته لاړو او انګریزۍ کې تقریر وکړو چې دې ځای ژبه به اردو وي قومي ژبه به اردو وي یوه ژبه به اردو بس. بنګالیانو شور وکړ هغوی وایي چې څنګه به یوه ژبه به څنګه وي هغوی وایي کم از کم بیا دوه ژبې کوي یعنې اردو دې هم وي بنګالي دې هم وي. دوی ورته وایي چې نه دا بنګالي به نه وي. نو په دې کې په یو کال کې مسلم لیگ چې تقسیم شو او د پاکستان بنګالیانو جوړ کړی و ګوره د 1946 انتخابات چې وشو نو دا اوس چې پاکستان دی په دې کې سند کې مسلم لیگ سیټونه اخیستي وو څه یو څو خو اکثریت یې هلته هم نه و پنجاب کې خو بیخي نه و دلته هم نه و. اصل کې مسلم لیگ بنګال کې الیکشن ګټلی و نو بنګال کې مسلم لیگ پاپولر پارټي وه غټه پارټي وه خو چې دا فیصله یې وکړه مسلم لیگ مات شو. په دې خبرې کو باید اردو کې وکړو که سټیټ ژبه فیډرل سټیټ دی چلوي اردو کې نو ډېره ښه ده خو خبره دا ده چې زموږ د زرګونو کالو ژبې ولې ختمول غواړي سیندي پښتو پنجابي بلوچي سرایکي اتلسم ترمیم کې آفتاب خان په هغې ترمیم کې ډېر اهم کردار ادا کړی و. موږ ټولو دا خبره وکړه چې دا ژبې چې دي دا تاسو ووایي چې دا د پاکستان ژبې دي. هندوستان یعنی 22 ژبې په هندوستان په آئین کې لیکلي دي 22 ژبې 22 languages of India د هندوستان ژبې دی تیار نه شو موږ دې خبرې ته بنا نه موږ نه کوو. نو تاسو وګورئ چې پښتو په پېښور کې نه وي نو پښتو په ډنمارک کې به خلک وایي کوم ځای کې وایي دا خو غلطه خبره ده که نه. او بله دا ده چې تاسو وګورئ دلته کې د فیډرلیزم څه دپاره فیډریشن څه ته وایي وفاق دې ته وایي چې رنګارنګ خلک وي او هغه یو ځای اوسېدل غواړي ځکه چې که وفاق نه وي بیا خو چې څوک کومه بله ژبه وایي بل سټیټ به جوړوي. نو دې دپاره چې مختلفو ژبو خلک یو سټیټ کې اوسي نو دې دپاره وفاقي نظام جوړ شو. وفاقي نظام مطلب دا و چې دا ټولو ژبو ته په ځای ورکوو خو دی نه ورکوي ځای. دا د موږ اتلسم ترمیم کې دا خبره وکړه چې کریکولم چې دی دا صوبایي مسله ده. اوس عین کې لیکلی دي دا چې کله پی ټي آی حکومت راغی هغې وایي چې نه دا به مرکزي سبجیکټ دی او ورپسې جنرالان مدیرین هغې وایي چې دا خو مرکزي سبجیکټ دی. خبره داسې ده چې دا وفاق څه شو او تاسو ډېر په ذمهوارۍ سره خبره کوم دی هغه خبره نه کوم جذباتو خبره نه کوم دا خبره ده چې بنګالیانو ژبې ته ځای نه ورکولو هغې بېل ملک جوړ کړو. دې ځای خلکو ژبو ته ځای ورکوئ که ځای نه ورکوئ ګورئ د ژبې ځان ته بیا ملکونه ګوري. داسې نشي کېدی چې د زرګونو کالو ژبې پښتانه دلته کې 80 میلیونه نه زیات خلک دي 80 میلیونه نه زیات پښتانه دي پاکستان کې. دی ژبه ولې تاسو نه منئ ولې ځای نه ورکوئ یا سندۍ ته یا پنجابۍ ته یا بلوچي ته او سرایکي ته دا ټول یې غټې ژبې دي او دې نه علاوه د نورې ژبې هم شته خو دې ته عرض مې دا کولو چې دلته کې پکار دا وه چې د مارکیټ ژبه وي یعنی پکار دا وه چې دلته کې لکه چې سند کې مثلا هغې سندي ژبه کړه دلته کې خو ما تاسو وایي مونږ 15 ژبې مادري مورنۍ ژبې اختیار کړي مګر هغه دوی بند کړي ویې درولې. د پاکستاني سټیټ د دې خلاف دی د دې ژبو خلاف دی. دا څنګه کېدی شي چې یو سټیټ
هغلته کې موجودې ژبې چې دي هغې باندې ریپریشن کوي دا خو غیر جمهوري عمل دی او په زور کلي نه کېږي کلي خو هله کېږي چې سړی رضا باندې یو بل نه خبرې واوري او نو هر ځای دی چې دلته کې خاموش خبرې وکړي قومي سوال ته خو زمانه خو دومره عرض په کول غواړم چې حقیقت دا دی چې پاکستان داسې ځای ته راغلی دی چې ډېر نازک موړ باندې ولاړ دی او داسې موړ باندې ولاړ دی چې دی کې یعنی ما تاسو ته عرض وکړو که نه چې مخکې دا خبره به کېده چې دی آئین کې ترمیم کول غواړي اتلسم ترمیم چې وکړو نو موږ دا خیال و چې پاکستان جمهوري کېږي خو هغې آئین ته هغې ترمیم ته یې لاره ونیوه اوس داسې معلومیږي چې دا د وردۍ والو خلکو داسې لکه چې فیصله وکړه چې آئین شته دی خو پروت دی که نه المارۍ کې دي پروت دي څوک آئین باندې څه کوو نو تاسو وګورئ چې آئین کې لیکلي دي چې NFC ایوارډ به کېږي هر 15 کاله پس یا 4 کاله پس 15 کاله پس به کېږي دلته اخري ایوارډ چې شوی 2010 کې شوی اووم ایوارډ نو تاسو وګورئ 15 کالو شو چې نه دی شوی نو د پیسې چې جاري کېږي دا د کم قانون لاندې جاري کېږي دا کونسل اف کامن انټرست دا مشترکه مفاداتو کونسل دا په 18 ترمیم کې راغلی دی چې 90 ورځو کې به د دې میټینګ خامخا کېږي دا د اوس شهباز شریف حکومت یو کال شو چې دې میټینګ نه دی شوی آئین کې لیکلي دي مګر هغه موږ نه کوو موږ یې نه راغواړو هغه ویل لاس نو خلاص تاسو څه کوئ او څه شي میټینګونه کېږي اپیکس کمیټۍ څه میټینګونه کېږي هغه کونسل چې جنرالان پکې ناست دي اقتصادي کونسل او نو خبره داسې ده چې کوم ځای کې CCI میټینګ نه کېږي نو چې صوبو برخه به څنګه پته لګي چې صوبو ته برخه خپله میلاو شوه که نه شوه میلاو او بیا دا خبره ده ټولو نه خطرناکه خبره چې دغه ده ټولو نه خطرناکه خبره هغه دا ده چې دا سټیټ بیخي یوې صوبې ته په لاس کې ورغلی دی تاسو وګورئ دلته کې 2 حکومتونه دي یو سیول ځان ته منتخب حکومت وایي اوس دا چې د فارم 45 والا دی که 47 والا دی خو دا ده چې ځان ته دی دعوا کوي چې موږ منتخب حکومت یو صحیح دې کې 18 وزیران دي د شهباز شریف دې کې یو وزارت یې دې صوبې ته ورکړی دی او هغه وزارت هم یو افسانه د وزارت خو شته نه دی که نه سفران وزارت ختم شوی وخته هغه فکشن دی خو دا داسې ویلي چې دا دې صوبې حق پس دغه کېږي چې یو وزیر به مقرر په وزیر نوم به ورباندې کېږدو دا خو دا شو چې کوم اصلي حکومت دی یعنی چې کوم د جنرالانو حکومت دی تاسو وګورئ هغه 100% دی یوې صوبې نه دی ټول نو دا وفاق په څنګه چلیږي دا خو ګوره چې موږ خو انګریز خلاف جدوجہد کړی زموږ نیکونو جدوجہد کړی پلارونو جدوجہد کړی دا ملک موږ ته خو لاټرۍ کې نه دی راوتلی چا ته که راوتلی لاټرۍ کې مبارکه شه خو موږ خو لاټرۍ والا نه یو کړي نو چې لاټرۍ نو موږ ته به یعنی دا خو داسې نشي کېدی چې موږ انګریز نه ځان ازادولو ځکه چې موږ ځان د پنجابیانو غلامان داسې خو نشي کېدی دا به صفا خبره ده چې وفاق زما په خیال دا دی چې ټول موږ یو ځای شو دوی ته ووایو پوښتنه ورنه وکړو چې وفاق منئ که نه منئ ځکه چې یو عمودي جمهوریت دی که نه چې ښکته برای ممبران منتخبوي یو افقي هوریزنټل یعنی چې صوبو ته اختیارات ورکوي دا منئ که دا منئ ښه ده که دا نه منئ نو بیا خو وروره دلته انګریز کې حکومت و ټینکونه ورسره توپې ورسره دلته بادشاهي کړې ده خو هغه استعمار و او استعمار بیا رخصت شو او اخره کې بیا رخصتۍ نو بیا به تاسو که استعمار یې نو بیا به موږ درته استعمار وایو او هغه سلوک سره کوو چې استعمار سره کوي او دې موږ نه دې کې یریږو نه چې انګریزانو نه موږ چې موږ ازادي وغواړو دا د بلوچستان راوتلي تاسو ورسره څه کولی شئ هېڅ ولاک ورسره وکړئ ځکه چې هغوی خپل حق غواړي ټول بلوچ نن ریفرنډم وکړي بلوچستان کې 80% خلک وایي چې موږ بېلېږو او ولې په والو دی دې ته تیار کړو نو پښتو کې به زه خبرې ډېرې اوږده هم نه تاسو ډېر تکلیفونه واورېدو خو زه به د هغه د خبرې پښتو کې یو ټکی دی مغول دا دلچسپه خبره ده پښتو کې مغول چې دی دا د نسل نوم نه دی اگر چې مغول خو نسل تېر شوی دی خو پښتو کې چونکې پښتنو باندې ډېر حملې راغلې وي ما تاسو ته سکندر اعظم چنګیز خان تیمور بابر اورنګ فرنګ خو د مغول اخري هغه سلطنت وکړ نه د انګریزانو نه مخکې
نو دوی ته مغول یاد پاتې شوی دی. نو پښتو شاعرۍ کې مغولتیا مطلب دی کلونیلزم، استعمار. نو د برق صاحب زمونږ سعدالله جان برق صاحب د خدای ژوندی لري، اوس کو عمر زیات دی، هغه ډېر ښه شی لیکلی و. موږ چې ځوانانو برېښنا کتاب د هغوی چاپ شوی و، هغې کې ډېر ښه لیکلی و، وایي چې هر مغول د زمانې زموږ دشمن دی، هر مغول د زمانې زموږ دشمن دی، هر پښتون جری دشمن د استعمار. او استعمار سره یاري او مغلتوب دی، استعمار سره یاري او مغلتوب دی، او پښتون د مغلتوب باندې بیزار. ډېره مننه.